د مولا سیاست سره څه کار دی؟ د مولا سیاست سره ډېر لوی کار دی. ولې چې مولا چې دی دا د رسول الله مبارک او د انبیاء علیهم السلام وارث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بني اسرائیل چې کوم انبیاء هغه هم سیاست کړی دی. زه هم سیاستدان یم. د سیاست مرکز د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په وخت کې کوم مسجد نبوي شریف، منبر او محراب، ما نه بعد خلفا دي. بیا بلا سلسله قیامت پورې چلیږي. العلماء ورثة الانبیاء، څنګه چې علوم دي ګورو وارثان هغه علما دي، دغسې الحمدلله نن د سیاست او د سیاسي میدان وارثان ان شاء الله علما دي. ووټ به ورکوئ، کتاب لکه به نه ورکوئ ان شاء الله. څوک وایي چې ورکو به ان شاء الله. الله هم خوشحاله کوي. دغه وخت دی، دا وخت به تیر شي، خو که دا علما را نغله خدا نه خواسته بیا به ګیلې نه کوئ، بیا ووټ به بل چاله ورکو وایشلی، او بیا به اسلام دپاره مولیانو پسې منډې و. اسلام راوله دا او که دا په جمهوریت په لارې باندې اسلام نشي راتللی. او کم سے کم د اسلام تحفظ کیدی شي، د ختم نبوت تحفظ کیدی شي، د صحابه د اهل بیت تحفظ غواړئ، د ګیري پټکي تحفظ غواړئ، د دین اسلام تحفظ غواړئ. که زنانه اوري تور سرې او سپین سرې که هغه خبرې اوري زما هغو ته به ویم د خپل د صادر تحفظ غواړئ، خپل د حیا د غیرت تحفظ غواړئ. نو بیا به د حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب شاه علما هغه به یې سملو ته لیږئ انشاءالله. لیږئ به که به نه لیږئ انشاءالله. خو کوشش وکړئ دې لپاره. دا وخت د اختلافاتو نه دی، د اغیارو په صفونو کې اتفاق او اتحاد او علماو په صفونو کې افتراق. خدای لپاره زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه به پوره کال دې خبرې لپاره علماو پسې ګرځېده چې الیکشن دا روان دی، خپلو کې اتفاق وکړئ، مینه وکړئ. راځي رونو منځ کې خبره راشي، ویشلی کورونو کې او وی که نه وي چې برچخانې کې لوښي پراتي نو خپلو کې ټنګېږي لګي. نو دا خبرې راشي، خدای لپاره خپلو کې اتفاق پیدا کړئ. او خاص کر به زه علماو ته ویم چې وخت ډېر لږ دی. سوات کې هم دغه خبره مې وکړه، وخت ډېر لږ دی. دا ټیم ګرمې بسترې پرېږدئ، دا ټیم خپل نور کارونه پرېږدئ. سیاست د وخت اهم ضرورت دی. دا ټیم که تبلیغي جماعت سره وابسته خلک دي، که خانقاګانو سره وابسته خلک دي، مدارسو سره وابسته خلک دي، نو دا ټیم ټول په یک زبان او اتفاق وکړئ چې انشاءالله علماو له به محنت کوو او علما به انشاءالله یې سملو پورې رسو انشاءالله. نن زما یو رور هغه په یو صوبه کې دی، بل رور په بل صوبه کې دی، بل په بل ځای کې دی، دا ټول لګیا دي. الحمدلله زمونږ حضرت رحمت الله علیه ټول پیژني چې هغه تمامو شعبو سره الحمدلله وابسته و. نن مونږ الحمدلله د ختم بخاري تقریباتو کې به شرکت کوو، ختم قرآن تقریباتو کې به شرکت کوو، او الحمدلله ورسره سیاست کارم کو الحمدلله.